बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वी और ژوند په مزو کې به دوستانه سواد نه ډیره زیاته شرمناکه واقعه رامخته شوې ده چې زوم په لخواقي تختولې ده او هغې نه بعد ورسره واده کړی دی. دوستانو اخر د زوم ولې دومره مجبوره شول چې خپل لخواقي وتختوله او هغې نه بعد ورسره واده وکړو. دوستانو دې باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټالې نشان دی وایي تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعه د سواد ده چې یوه خوښي خپل زوم باندې میینه شوله، زوم په خوښي باندې میین شول. خبره د حد پورې ورسېدله چې دوی یو بل نه علاوه ټیم نه تېرېدو. خواخي اور زوم خپل کیسه دا صلاح وکړه چې موږ به خاندان کې خبره وکړو او موږ خبره به ومنل چې ولې چې هغې لور لا ورڅه نکاح نه دی شوی یا گنجایش پکې شته ده. دغو دواړو خاندان کې خبره کړې ده خو چې خبره کله جوړه نه شوله دا زوم چې ده هغه د حد نه اوس واپس نه شو راتلل ولې چې هغوی ډېر زیات غلط کارونه کړي هغوی بیا مجبوره شولو او وتښتېدلو او دا ښځې سره نکاح وکړه. دوستانو هغوی میانځ کې فیصله شوې ده هغوی کور ته راغلي دي. آیا دا موږ معاشرې ته سم میسج دی کې ملاو شولو موږ ولې داسې کارونه کوو؟ دا یو فرد چې کوم حرکات وکړي هغې اثر ټول معاشرې باندې پرېوځي چې ټول معاشره چې کله هغه خبره اوري او دا ریپورټینګ مطلب هیڅ کله نه ده چې موږ قوم امیج خرابو یا موږ خپل ملک امیج خرابو ولې چې موږ اسلامي جمهوریه پاکستان کې اوسېږو چې کوم ښه ریپورټینګ ده چې کوم پازیټیو سایډ ده چې کوم نیګیټیو سایډ ده هغه ښودلو مقصد صرف او صرف دومره وي چې موږ خپل پریکاشنز واخلو موږ خپله زندگی سیرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم مطابق تېره کړو خپله زندگی چې دا هغه موږ اسلام مطابق تېره کړو چې داسې واقعیت اسلام ډېر کلیر ده هر یو چیز باره کې کلیر ده. که تاسو اسلام سټډي کې نو دې باره کې هر یو چیز لیکلی دی چې مونږ حد کوم ځای پرې ده او چې کله مونږ خپل حد نه تجاوز شو نو بیا هغه واقعیت رونما کېږي چې کوم چې رونما کېدلو ضرورت نه وي او هغې باجې باندې مونږ د معاشرې باندې معاشره د یوه کاس یا سلو کاسونه نه جوړېږي. معاشره چې دا ټیکېږي نو یوه کاس نه ټیکېږي چې خرابېږي نو یوه کاس نه خرابېږي. څنګه چې هغه متل ده چې یو مچھلی چې ده هغه ټول تالاب څښه کړي نو دغسې چې یو کاس ده یو فرد ده هغه معاشرې والا چې غلط کار وکړي نو دوی خو یو حلاله رشته خپل کیسه جوړه کړه خو دغو شروعات د غلطې رشتې نه وکړو او چې د الګ رشته چې چا سره کېدله هغه د ټیم کې جاړي چې ما مور خپله ما دشمنه وه د الګ ما خوا خو دغې ځان ته راواړولو زه خو تباه او برباده کړم. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رایې هر ضرور وکړئ. والسلام.